بسم الله الرحمن الرحیم. ګوره محترمو، موږ د منصوبات بحث شروع کړو او هغه چې کوم دی نو ډېر موږ وویل. اوس دې کې تاسو طالب ته چې ښیئ نو اصل کې دا پنځه یو مفعول به موږ ویلو وه، مفعولات ټول پنځه دي که نه؟ مفعول به، مفعول مطلق، مفعول له، مفعول معه، مفعول فیه. نو ماشوم ساده په دې باندې پوهېږي بچي چې دا مفعول د وجې نه به یو اسم هغسې هغه به منصوب وي. چې کوم یو اسم مفعول وي نو هغه به منصوب وي، که هغه مفعول به وي که مفعول مطلق وي، خو بیا لږ لږ فرق پکې دی نو هغه ورته بیا وکړې او که پوه پرې شو ښه ده، که پوه پرې نه شو نو څېړه یې پرې مه او د یادولو ورته ضرورت نشته چې هغه پرې راټه ولګوئ. نو مفعول به خو چونکې مخکې موږ ویلو کتب الاستاذ درسه د هغې ترکیب هم موږ کړو. نو دلته اوس تاسو ووایئ چې بچې د مفعول به پسې دویم منصوب چې کوم دی په مفعولاتو کې نو هغه مفعول مطلق دی. نو یو مفعول مطلق موږ په څه باندې پېژنو؟ یو مفعول مطلق وګورئ په دې باندې پېژنو چې کله دا فعل او ورپسې دا مفعول چې کوم راغلي د دې دواړو ماده یو وي، یعنې په دې فعل کې چې کوم حروف اصلي دي یعنې دوه درابه، نو په دې مفعول کې ورپسې هغه راشي دوه درابه. نو چې کله د فعل او د مفعول مطلق دا حروف یو شانته راغلل چې دا کومه ماده تدې لره تدې شوله، نو دا دویم اسم چې کوم راغلی دی او دا منصوب نو دا به موږ مفعول مطلق جوړو. لکه ضربت و ضربن، نو ضربت فعل فاعل شول او ضربن چې کوم دی نو دا به څه شي؟ مفعول مطلق شولو. ترکیب به موږ څنګه کوو؟ فعل سره مفعول فاعل، نو فعل سره مفعول فاعل مفعول مطلق جمله فعلیه خبریه شوله. نو بس ماشوم په دغه شانتې پوهېږي بیا چې نور څومره د مفعول مطلق مثالونه یې هغه ورته راوړلی. دویم ورته ووایي بچې چې مفعولاتو کې دریم چې کوم دی نو هغه مفعول له دی. نو یو مفعول له دې ته وایي چې لکه د څه د وجې نه دا مفعول واقع شي. لکه دلته کې تاسو په دې معنی باندې پوهېږئ. ګورئ ضربته تعلیما، ما وهو هغه پلانکې تعلیما د څه د وجې نه؟ د ادب د وجې نه چې هغه نواري وکړو د هغه د وجې نه اما په دې وجه باندې وجه دی کې ادب راشي دی. نو ګورئ دا تعلیما چې کوم منصوب راغی دا یعنې دا واجب د څه د وجې نه واقع شلو، نو دا د ادب د وجې نه واقع شلو. نو دلته کې به دا تعلیما چې کوم دی نو موږ څه وایو؟ منصوب به وایو. نو دا به منصوب وي، دا به بنا بر مفعول. نو ضربته تعلیما، ضربت فعل دا هم ضمیر چې کوم دی نو دا ولا مفعول به شلو. ضربت فعل فاعل شو، دا هم ضمیر ولا مفعول به شلو، او تعلیما چې کوم دی نو دا ولا مفعول له شلو. نو ترکیب به موږ داسې کوو: فعل سره مفعول فاعل، مفعول به، مفعول له، جمله فعلیه خبریه شوله. نو دې ځای چې کوم دی نو ماشوم په دې باندې څه دي؟ هغه چې کوم دی نو پوهه کول پکار دي. په دې باندې ماشوم څه شي پوه شي، په بیا د خپل ځان یو څو مثالونه نور هم خیر در وړلی او اجرا پکې ورسره وکړې. ورته ووایي چې دا ضربن یا تعلیبا چې کوم دی نو منصوب وایي د څه د وجې نه؟ د مفعول د وجې نه. نو بس دا مله کافي ده.